بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 185 کل نفس ہر یو نفس ذائقۃ الموت سکون کی مرگ لرا یعنی هر یو نفس دا به د مرګ دا ذایقه چې کوم دی سکی دا مرګ یو داسې حقیقت دی چې د دې نه هیڅ یو مذهب والا او هیڅ یو عقیدې والا انکار نه کوي کو یهود دي کو نسواره دي کو دهریه دي کو مشرکان دي د ټولو په نسبت باندې مسلمه خبره ده ټول مني چې مرګ به راځي ځکه دا مرګ د مشاهدې څیز دی هر ورځ موږ او تاسو وینو روزانه چې کوم دی اعلان اورو چې پلان کې د پلان کې زوی او د پلان کې زوی او د پلان کې پلار چې کوم دی په حق رسېدلی نو کوم څیز چې په مشاهدې سره ثابت شي نو هغه یقین زر چې کوم دی زړه ته راځي نو د ټولو خلکو په نسبت باندې دا مسلمه خبره ده چې هر یو کس دا به د مرګ دا ذایقه سکي حضرت ابو درداء رضی الله عنه یو جنازې سره روان دي یو بل صحابي ته تاسو کو ابو درداء د جنازې ته چا روانه ده حضرت ابو درداء رضی الله عنه ته فرمایل دا جنازه ستا روانه نو هغه صحابي به خپه شو نبی عليه السلام ته شکایت چې کله به صحابي خپه شو ابو درداء رضی الله عنه ورته فرمایي پلان کې کو ته به خپه کېږي نو بیا دا جنازه زما روانه نو هغه صحابي لاړ نبی عليه السلام ته شکایت وکړو چې ما د ابو درداء رضی الله عنه نه تاسو کو چې دا جنازه د چا ده نو ما ته ابو درداء رضی الله عنه فرمایل چې دا جنازه ستا روانه ده نبی عليه السلام ته فرمایل ته دغه په خبره باندې پوه نه شو دغه د خبرې مطلب دا دی چې دا نن مونږ کوم میت چې کوم دی په خپل اوګو باندې روان کړی دی او جنازګاه ته وړو او بیا د جنازګاه نه قبرستان ته وړو نو دک شان یو ورځ به ما او تا هم په پردو اوګو باندې جنازګاه ته او قبرستان طرف ته ځو یعنی دا کومه جنازه چې روانه ده دک شان یو ورځ به زما او تا هم جنازه روانه نو دا مرګ دا د ټولو په نسبت باندې مسلم دی مخکې آیاتونو کې نبی علیه السلام ته مشرکانو هغې د دروغو نسبت کو چې ته دروغجن یې العیاذ بالله او نو الله رب العزت ورله تسلي ورکړه چې څنګه دي تا ته د دروغو نسبت کوي نو دک شانستانه مخکې انبیا علیهم السلام هم راغلي دي هغې ته هم خپلو امتیانو د دروغو نسبت کړی دی داسې نوې خبره نه ده خو به هر حال په دې ته خفه کېږم کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس دا به د مرګ د ذایقه خامخا سکي د مرګ نه وروسته به د دې تا ته بدلې میلاویږي او چا چې تا تر دروغو نسبت کړی دی نو هغې ته به د دې سزا میلاویږي کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکون کې دی مرګ لرا نو ټول به فنا ټول اسمان زمکا په دې کې چې دنه سدي دا ټول به فنا کېږي سوا د الله رب العزت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
جبريل عليه السلام باندې به مرګ راځي، اسرافیل علیه السلام باندې به مرګ راځي، حضرت اسرائیل علیه السلام باندې به مرګ راځي، هر سیز باندې به مرګ راځي، فنا راځي، سوا د الله رب العزت په ذات نه چې هغه باندې فنا نه راځي، هغه ازلی او ابدي ذات، نور په هر چا باندې فنا راځي. نو کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکون کې دې مرګ لرا. مرګ دا یو ډېر تریخ حقیقت دی. حضرت ابراهیم علیه السلام یو پیره د ملک الموت نه تپوسو وي ته چې د یو نیک سړي نه ساه اخلي نو ستا کم کیفیت وي هغه ما ته وښیه. نو جبریل اسرائیل علیه السلام ورته وفرمیل چې د الله خلیل هغه ته نشي برداشت کولی. هغه ورته بار بار اقرار کو چې ته د یو نیک بد سړي نه ساه اخلي نو ستا کم کیفیت وي. هغه ورته دام نشي برداشت کولی. خو حضرت ابراهیم علیه السلام بار بار اقرار کو. هغه ورته ټیک ته زه به درته وښیم خو زما هغه شکل به ته برداشت نه کړي. نو اسرائیل علیه السلام ورته هغه طرف ته مخ کړ. چې کله ابراهیم علیه السلام هغه طرف ته مخ کو دې طرف ته وکتل نو یو تک تور دنګ سړی غټې غټې داړې غټ غټ ویښتو والا چې څنګه ورته ابراهیم علیه السلام وکتو نو ابراهیم علیه السلام ټینګ نشو بېهوش راغلی. چې کله په هوش کې راغی نو ورته یې اوس راته هغه کیفیت وښایه چې ته د یو نیک سړي نه به کوم کیفیت او کوم حالت کې ساه اخلي. هغه ورته هغه هم برداشت نه کړي. خو به هر حال ابراهیم علیه السلام بار بار اقرار کو. خو هغه طرف ته مخ چې مخې کو دې طرف ته وکتل نو یو ډېر ښایسته نوجوان چې د خوشبویه ډډوزي ته خیږي او ډېر په ښکلي صورت کې نو هغه د ډېرې خوشحالۍ نه ابراهیم علیه السلام برداشت ونه کړو او بېهوشه راغلی وی. چې کله په هوش کې راغی ورته یې وی چې دې بد سړي له کو الله رب العزت هیڅ قسمه سزا نه ورکوي، صرف ستا د شکل د لیدلو سزا ولا دله چې کوم دی کافي. او دې نیک سړي له کو الله پاک جل شانه هیڅ قسمه نعمت نه ورکوي، جنت ولا نه ورکوي، خو چې صرف ستا د ښکلي شکل وویني که نه دا خوشحالي د ده لپاره کافي. حضرت عیسی علیه السلام له الله پاک معجزه ورکړې وه چې مړي ته به وی قم باذن الله د الله په حکم باندې ژوندی شه نو مړی به راپاڅي. یو قبر ته لاړو هغه ته ودرېد وی قم باذن الله نو یو مړی ته راپاڅي. چې راپاڅېدو نو هغه کس ځوان او ویښتې سپین. نو حضرت عیسی علیه السلام دې تپوس وکړو وي ته خو ځوانې او ویښته دې سپین دي دا ولې؟ هغه ورته وي دا نیم ویښته دا زما د زنکدن سختۍ سپین کړي دي. وي دا نیم ولې سپین شو؟ وي تا وی چې قوم باذن الله د الله په حکم راپاسه. وي ما سره یره شو چې ته قیامت شو نو وي د قیامت ته وجې زما دا نیم ویښته سپین شو. ورته وي دنیا ته راتګ غواړي؟ هغه ورته وي په یو شرط باندې کو د زنکدن سختي پکې نه وي او ما باندې الله رب العزت دوباره د زنکدن سختی نه راوړي بیا دنیا ته درځم. او که د زنکدن سختی پکې وي نو چې زما 100,000 کاله په دې قبر کې شوي دي زما په مرۍ او خوله کې د زنکدن هغه تریخوالی لا تر اوسه پورې موجود. او بیا حضرت عیسی علیه السلام ته وایي چې د الله پیغمبر د الله نه سوال وکړه چې الله پاک چېرته په ما باندې بیا د زنکدن سختي راکړي. نو مرګ دا یو ډېر تریخ حقیقت دی. خو څوک چې د الله رب العزت احکامات ژوندي کړي الله سره تعلق جوړ کړي نو د هغه نه بیا فرشته داسې روح وباسي لکه زنانه چې د وړو نه ویښته وباسي او سړی پرې نه پوهېږي. نو کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکون کې د مرګ لره. وانما توفونا او بېشکه پوره بدله وانما توفونا او بېشکه تاسو ته پوره درکړي شي اجورکم ستاسو اجرونه یعنی ستاسو د عملونو بدله به تاسو ته پوره درکړي شي یوم القیامت په ورځ د قیامت. فمن زحزح پس څوک چې لرې کړلی شو څوک چې بچ کړلی شو عن النار د اور نه وادخل الجنة او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز نو په تحقیق سره دی کامیاب شو. دا د کامیابی تعریف شو چې کامیابی څه ته ویلی شي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اوس زمونه تاسو چې کامیابی څه ته ویلی شي نو الله دا تعریف کړی دی چې څوک د جهنم نه بچ شو د اور نه بچ شو او جنت ته داخل شو دا سړی کامیاب شو. وما الحیات الدنیا او نه دی دا ژوند د دنیا یعنی نه دی دا عیش او عشرت د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی. دنیا کې چې دا څومره عیش او عشرت دی نو دا چې کوم دی د دوکې سامان دی. متاع په
په عربی کې هغه کپړې ته ویل شي، هغه چیرړې ته ویل شي، هغه جاړن ته ویل شي چې زنانه پې دا سالن دا کټوی او دا لوښي موښي انځي. نو بعضې وخت کې دا کپړه چې کوم دی زنانه کېږدي نو سپی راشي، سپی پې دوکه شي، ځکه په هغې کې د غوښې بوی هم وي، د غوښې لوښي پې انځلي، د دالو بوی پکې هم وي، خو دال پکې نه وي، خو د دالو بوی یې پکې د دالو لوښي پې انځلي. نو دغه جاړن او دغه کپړه پرته سپی راشي، په هغه بوی باندې دوکه شي او دا کپړه وتښتي. خو چې څه ځای پورې اوسي هلته یې وګوري نو په هغې کې صرف د دال او د غوښې بوی وي، خو دال او غوښه پکې نه وي، دا سپی پې دوکه شي. دقه شان دې دنیا ته هم متاع ویلی دی، دا هم د لوښو هغه کپړه ده. په دې دنیا کې د عزت بوی شته خو عزت پکې نشته دی، د خوشحالۍ بوی پکې شته دی خو خوشحالي پکې نشته دی. په دې وجه انسان په دې باندې دوکه شي. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله معراج ته تون یو بوډۍ ښځه له مخې ته راغله، چې کله د مسجد حرام نه بیت المقدس پورې سفر کوو نو په لار کې ورته بوډۍ ښځه راغله. نو جبریل علیه السلام ورته وفرمیل د الله پیغمبره دې ته مه ګوره. بیا له مخې ته یو بوډا سړی راغی، وي ده ته هم التفات مه کوه، ده ته مه ګوره. چې نبي علیه السلام لړ تپوس د جبریل امین نه دا څوک و دا بوډۍ ښځه بوډۍ وه، د پاسه پې شال او خپل شکل یې د ځوانانو جوړ کړی. وي د الله پیغمبره دا دنیا ده او دا څومره بوډۍ ده چې دا روز یې کته را پرېوتي دي، مخ یې چوړې شوی دی، بوډۍ ده خو شکل یې د ځوانانو جوړ کړی. په دې باندې دا خلک دوکه کوي، انسانان په دې باندې دوکه کېږي. او د دې دا لږ عمر پاتې، څومره چې د بوډۍ عمر پاتې دی دومره د دنیا عمر پاتې دی، څومره چې د بوډۍ ډېر عمر تېر شوی دی دومره د دنیا ډېر عمر تېر شوی دی. چې ویې لیدله چې یو لاس چې کوم دی په نکریزه سورو او بل لاس یې په وینه باندې سورو. وي تپوس یې ترې وکړو چې ستا دا یو لاس په نکریزه سور دی بل په وینه سور دی، دا ولې؟ وي د نکریزې دا لاس زه انسان ته داسې مخامخ کړمه نو په ما باندې دا انسان دوکه شي، دا بنده دوکه شي. چې کله زما خواله راشي په دې بل لاس یې زه دومره تېزه څپېړه وباسمه چې د هغه د مخ نه وینه راوځي د زن کدن په حالت کې. نو دې بیا چغې وي خو دې په دنیا باندې دوکه شي. د دنیا دا ژوند دوکه ده. وما الحیات الدنیا، او نه دی دا ژوند د دنیا الا متاع الغرور، مگر سامان د دوکې دی. موږ او تاسو ګورو د چا ګیرې سپینې شوي دي او د چا هغه په سپینېدو دي، خو په دې عمر باندې موږ او تاسو نه یو پوه شوي. زه په خپله چې سوچ کوم زما تقریبا 32 کاله خو شم عمر دی. نو زه یم دا پرون هغه وړوکوالی غار سو په یو پړک کې چې کوم دی تېر شو. استاد یې دې نه تپوس وکړه نو دوی څومره عمر دنیا کې تېر کړو خو دا په یو پړک باندې تېر شو، دوی پې نه دي پوه شوي. ماما نه تپوس وکړئ نو دی به هم په دې عمر باندې نه پوه شي. نو دا ټول د دوکې سامان دي. د دنیا چې څومره عیش او عشرت دی، عمر دی، خوشحالۍ دي، دا ټول د دوکې سامان دي. وما الحیات الدنیا، او نه دی دا ژوند د دنیا الا متاع الغرور، مگر سامان د دوکې. لتبلون، او تاسو به خامخا ازمایلی شئ، فی اموالکم، په خپلو مالونو کې، وانفسکم، او په خپلو جانونو کې. صحابو د احد کې ډېر لوی تکلیف ورسېدو، مالي تکلیف ورته هم ورسېدو، جاني ورته هم ورسېدو. نو الله پاک فرمایي تاسو به خامخا ازمایلی شئ، امتحان به تاسو باندې خامخا کولی شي. څومره چې یو انسان الله ته نږدې وي دومره به الله رب العزت تکلیفونه ډېر راوړي. او په دې تکلیفونو کې د ایمان ترقي ده. څومره چې په ده باندې سخت راځي او دې پې صبر کوي د الله دپاره یې برداشت کوي، د دې ایمان ورځ تر ورځه ترقي کوي. لتبلون، او خامخا به تاسو ازمایلی شئ، فی اموالکم، ستاسو په مالونو کې. یعنې کله به در باندې د مال پریواني وشي ډېر به شي، په هغې کې هم ستا امتحان دی چې ته زکات ورکوې که نه ورکوې. کله به در باندې غربت راشي چې ته غیر وې او که نه په هغې باندې صبر کوې. وانفسکم، او ستاسو په جانونو کې. کله سړي باندې بیماري راشي، بعضې وخت کې د انسان له الله رب العزت په جنت کې یو اعلی درجه مقرر کړي. نو د انسان زمونږ څه عملونه دي، د انسان دومره عمل نه چې دې ته عمل د وجې نه هغه درجې ته ورسي، او الله دغه درجه د په قسمت کې لیکلي چې دغه اوچتې درجې ته به الله رسي په جنت کې. نو الله په ده باندې بیماري راولي، مصیبت پې راولي، تکلیف پې راولي، نو دی چې په هغې باندې صبر وکړي نو الله فورا هغه درجې ته ورسي. نو که تکلیف انسان باندې جاني راشي نو په دې باندې هم دا د الله ازمایش دی. وانفسکم، او ستاسو په نفسونو کې به هم الله پاک چې کوم دی ستاسو ازمایي، ستاسو امتحان به. ولتسمعن، او تاسو به خامخا اورئ، من الذین، د هغه کسانو نه، اوتوا الکتاب چې ورکړی شوي د هغوی ته کتاب، من قبلکم، ستاسو نه مخکې، ومن الذین، او د هغه کسانو نه، اشرکو چې هغوی مشرکان دي، اذن کثیرا، د ژبې تکلیف ډېر. اذن د تکلیف خبرې به تاسو اورئ، کثیرا ډېرې. نو مشرکانو به هم
او يهوديان وهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ته قسم قسم خبرې کول. نبی علیہ السلام ته مخامخ نه وي ته ساحر، نو الله وی دا خبرې به اوره، خو د جهاد حکم لا نه راغلی، الله وی تاسو صبر کوئ. نبی علیہ السلام ته مخامخ وي دا مجنون. ابو جهل یو پیره په خپل لاس کې کاڼي پټ کړي. نبی علیہ السلام ته فرمایي وی دا الله پیغمبره او ته چېرته په رښتیا پیغمبرې او په خپله پیغمبرۍ کې رښتونی نو دا راته ووایه چې ما په دې لاس کې څه پټ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل زه درته نه وایم ستا په دې لاس کې چې څه دي دا به زما د نبوت ګواهي ورکړي. نو خو دې زما د نبوت ګواهي ورکړي ته بیا ما ومنې. ابو جهل ته وي ابو جهل وی بلکل دې منم. هغه کاڼو د ابو جهل په لاس کې وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. پکار ده چې ابو جهل په خپله واده باندې ټینګ پاتې شوي ایمان یې راوړی وي. نو د ایمان په ځای باندې نبي علیه السلام ته څه ووي ورته وي دومره لوی ساحر او جادوګر چې په کاڼو دی جادو. نبی علیه السلام او صحابو ته به قسم قسم خبرې مشرکانو او یهودیانو کولې، خو د جهاد حکم لا نه راغلی. الله ورته وي صبر په دې باندې کوئ. نو الله وي خامخا به تاسو داسې خبرې اورئ. اوس هم د علماو پسې خلک څه وي، د تبلیغیانو پسې خلک څه وي، د ښځو نه تنګ شوي، د خانقاهونو والا پسې خلک څه خبرې نه کوي. نو دا خبرې دا د دیندارو چې کوم دې شیوه ده خامخا به دې ته دا خلک دا خبرې کوي، خو دوی به صبر کوي په دې باندې. ولتسمعن او تاسو به خامخا اورئ من الذین د هغه کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړل شوي دي ورته کتاب من قبلکم ستاسو نه مخکې ومن الذین او د هغه کسانو نه اشرکو چې مشرکان دي. نو د اهل کتابو نه هم دا قسمه خبرې اورئ او د مشرکانو نه هم دا قسمه خبرې اورئ. څه به اورئ؟ اذن کثیرا د تکلیف خبرې ډېرې، د ژبې تکلیف ډېر. وان تصبروا کو چې تاسو صبر وکړو، الله ته حکم کوي چې تاسو صبر کوئ په دې خبرو باندې. وان تصبروا کو چې تاسو صبر وکړو وتتقوا پرهیزګاري مو وکړه فان ذلک نو بېشکه دا صبر او پرهیزګاري من عزم الامور دا د همت تکارونه. واذ اخذ الله او یاد که هغه وخت چې واغسته الله پاک میثاق وعده الذین دها کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی ورته کتاب لتبیننه چې تاسو به خامخا بیانوئ دا کتاب. اهل کتابونه الله پاک وعده اخیستې وه چې تاسو به حق خبره دا چې کوم دی ښکاره کوئ خامخا به بیانوئ او چېرته به چې کوم دی حق نه پټوئ. نو اهل کتابونو په تورات او انجیل کې الله دا وعده اخیستې و تاسو به حق نه پټوئ. خصوصا نبی علیه السلام دغه چې کوم صفات راغلي دي دا به نه پټوئ. نو هغوی په تورات کې چې کوم دی تحریف وکړو او هغه چې کوم دی د نبي علیه السلام هغه صفات د قرآن هغه فضایل هغه هر څه پټ کړل. نو خپله وعده یې ماته کړه. دې کې د هغې بیان دی. واذ اخذ الله یاد که هغه وخت چې واغسته الله میثاق وعده الذین د هغه کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی هغوی ته کتاب یعنې یهود لتبیننه چې تاسو به خامخا بیانوئ دا کتاب للناس خلقو ته ولا تکتمونه او تاسو به هغه نه پټوئ فنبذوه نو دوی د الله وعده وغورځوله وراء ظهورهم د خپلو شاګانو شاته واشتروا او وایغستو به د هغې په بدله کې ثمنا قلیلا لږ قیمت. لږ قیمت نه څه مراد دی؟ دا ټوله دنیا څوک ورکړي د قرآن په آیات باندې نو دا کمه ده. نو دی ولې دی به څنګه چې کوم دی دنیا اخیستله لږ قیمت پې اخیستو. تاسو ما ویلو چې دی دپاره د یهودو چې کوم علماو د دین الله وعده اخیستې وه تاسو به حق پټوئ نه حق به ښکاره کوئ. خو که دوی حق ښکاره کولې نو د دې هغه پیسې چې دوی ته کمې د کال راتلې کمې د میاشت راتلې کمې په میوو کې د دوی خپله برخه به وه هغه راتلې نو بیا خو به یهودیانو په نبي علیه السلام ایمان راوړي د دې هغه هر څه به ختم شي. نو د هغې د وجې نه چې زمونږ د میوې بندې نه شي، زمونږ چې کوم دی پیسې بندې نه شي، د دې نه چې کومه نفع مونږ ته راځي چې هغه بنده نه شي. نو د دې وجې نه به نبي علیه السلام صفات پټول د قرآن صفات په پټول چې دوی په نبي علیه السلام باندې ایمان رانوړي. واشتروا دی واغسته به د دې په بدله کې ثمنا قلیلا لږ قیمت فبئس پس بد دی ما هغه څه یشترون چې دوی اخلي. دغه پیسې بدې دي چې دوی د حق په باره کې اخلي. کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکون کې دی مرګ لره وانما توفون او بېشکه پوره به درکړي شي تاسو ته
اجورکم ستاسو اجرونه یعنی ستاسو د اعمال بدلا یوم القیامت په ورځ د قیامت فمن زحزها پس څوک چې بچ کړی شو فمن زحزها څوک چې لرې کړلی شو عن النار د اور نه وادخل الجنة او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز په تحقیق سره دی کامیاب شو وما الحیات الدنیا او ندی دا ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی لتبلون او تاسو مو خامخا ازمایو فی اموالکم په خپلو مالونو کې یا ستاسو په مالونو کې وانفسکم او په خپلو جانونو کې ولتسمعن او تاسو به خامخا اورئ من الذین دها کسانونه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم ستاسو نه مخکې ومن الذین او دها کسانو نه اشرکو چې شرک کړی دی مشرکان دي اذن کثیرا تکلیف خبرې کثیره ډېرې وان تصبروا کچېرې تاسو صبر وکړو وتتقوا پرهیزګاري مو وکړه فان ذلک نو بېشک دا من عزم الامور د همت کارونو نه دي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ او یاد کئی هغه وقت چې واغسته الله میثاق الذین وعده د هغه کسانو اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب لتبیننه چې تاسو به خامخا بیانوئ کتاب للناس د خلکو دپاره ولا تکتمونه او تاسو به نه پټوئ هغه کتاب فنبذوه نو دوی وغورځوله هغه وعده د الله وراء ظهورهم د خپلو شاګانو شاته واشتروا او ویغستو به د هغې وعدې په بدله کې ثمنا قلیلا لږ قیمت فبئس پس بد دی پس ډېر بد دی ما هغه څه یشترون چې دوی اخلي یعنی هغه لږ قیمت ډېر بد څیز دی چې دوی د الله د وعدې په بدله کې اخلي کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکون کې دی مرګ لره وانما توفونا او بېشکه تاسو ته پوره درکړی شي اجورکم ستاسو اجرونه ستاسو د اعمالو بدله یوم القیامت په ورځ د قیامت فمن زحزح پس څوک چې لرې کړلی شو پس څوک چې بچ کړلی شو عن النار د اور نه وادخل الجنة او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز په تحقیق سره دی کامیاب شو وما الحیات الدنیا او ندی دا ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی لتبلون تاسو به خامخا ازمایل شئ فی اموالکم په خپلو مالونو کې وانفسکم او په خپلو ځانونو کې ولتسمعن او تاسو به خامخا اورئ من الذین د هغه کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم ستاسو نه مخکې ومن الذین او د هغه کسانو نه اشرکو چې مشرکان دي اذن کثیرا د تکلیف خبرې ډېرې وان تصبروا کچېرې تاسو صبر وکړو وتتقوا پرهیزګاري مو وکړه فان ذلک نو بېشکه دا من عزم الامور د همت د کارونو نه دي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ او یاد که هغه وخت چې واغسته الله پاک میثاق الذین وعده د هغه کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی ورته کتاب لتبیننه چې تاسو به خامخا بیانوئ کتاب للناس خلکو ته ولا تکتمونه تاسو به نه پټوئ د دې کتاب نه فنبذوه پس دوی وویشته هغه وعده د الله هغه وعده وراء ظهورهم د خپلو شاګانو وروستو یعنی هغه وعدې شاته وغورځوله واشتروا او ویغستو به د دې وعدې په بدله کې ثمنا قلیلا لږ قیمت فبئس پس ډېر بد دی ما هغه څه یشترون چې دوی اخلي الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله زمون دا درس بخبل دربار الله قبول ومنزول الله زمون دا درس خالص تخبل رضا وغرز الله من طول دا قرآن فهم أو دا قرآن بوهر
الله مونږ ټولو ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الله د حاضر مجموعې د ټولو ملګرو زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین حاضره مجموعه کې څوک بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره ورته ورکړي. الله څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي. الہ العالمین څومره پریشان حالې پریشانۍ ختم کړي. الہ العالمین څومره ناحقه بندیوانې د بند نه ازاد کړي. الہ العالمین څومره خلکو رزق لنډ تنګ دی الله رزق ورته فراخ کړي. الہ العالمین څومره خلکو اولاد نشته نیک او صالح اولاد ورته ورکړي. څومره مردگان زموږ وفات شوي دي الله ټولو ته کامل مغفرت نصیب کړي. زما والدینو ته کامل مغفرت نصیب کړي. الہ العالمین د درس هغه ثوابونه زما والدینو محترمینو ته زموږ د ملګرو چې څومره مردگان وفات شوي دي ټولو ته ورسوي. الہ العالمین خاتمې زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کړي. وخت زرکدن د زړه په صدق سره په ژبه زموږ دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله.